په برکت سره تا ته خلک راځي. بیا دغه طرح راځه په خیبر پښتونخوا کې دوی اکثریتي سټان واخیستل، د زرداري سره اتحادیان شول. زرداري تاول دي دا شیک شوي چې درې شیان به د موږ سره کوي. یو موږ پېچان نه لرو. په پاکستان کې د سند په نامه صوبه شته د سندیانو، د پنجاب صوبه شته د پنجابیانو، د بلوچ صوبه شته د بلوچستان په نامه باندې. واحد یو پښتون دی چې دی نوم نه لري د صوبې. دویمه خبره دا وه چې کالا باغ ډیم دلته تباهي جوړوي، دغه سیستم دغه شی به ختمیږي. درېیم 18 ترمیم ورته کښې شوی چې هغه به صوبې به خود مختاره کېږي. نو چې کوم چې وخت راغلی عزیزانو ستاسو تر مخ پرته ده، دا درې سره شیان وشو. دا ته راته نه دي کړي چې زه تا لره ډانګه در راوړم، زه تا لره سولر در راوړم، زه تا لره برمه راوړم. هغه ستا مستقبل جوړوي چې زموږ مستقبل د چیز سره وابسته دی او په چیز جوړېږي. زموږ مستقبل عزیزانو په دا شی نه جوړېږي چې خلک هم بار بار دوکه کوي. بیا راله صوبې له راځم، په صوبه کې تېر واره 3 امپیګان جوړ شول. 3 انجینر زمرد خان، اصغر خان، نعیم بازی 3 سیټه وګټل شو. بیا تمامه صوبه پاکې دغه خان خپل کور شهیدان سوي دي، پلار شهید سوی دي، ورور شهید سوی دي، د اکا زوی شهید سوی دي. دا طرف عوامي نېشنل پارټۍ کې په زراو شهیدان سوي دي، په دغه صوبه کې په سواو شهیدان سوي دي. دی راولاړ شو، دا پارټۍ راولاړه شوله. و تا ته دغه اهمیت درکوي چې دا ګر شهیدان شاته کړل. ستا 2 شهیدان د شهید قاسم خان په نامه، د شهید محبت خان په نامه یې رامخته کړل. د شاهینې خور په دا ټکټ ورکړي د مخصوص نشست. دا خو یو احسان پر تا وکړي. احسان فراموش کوم به نه جوړېږو. هر شي ته به ګورو. بیا دغه باید عزیزانو چې د بلوچستان په ګورمنټ دوی ګډېدل، اوله دا شرطونه ورته کښې شول چې موږ ته به ضلعې او ډویژنان راکوي. بیا عزیزانو هغه ضلعې او ډویژنان ستاسو تر مخه دی. پخوا زموږ ډویژن لورلایو دا 2 شول. لورلایي والا خپل سیټ شو، زموږ ژوب ډویژن شو. کیلا عبدالله یوه ضلع وه، 2 ضلعې یې کړل. پښین به د ډویژن جوړېدی، د کاریزات ضلع به جوړېدله. دغه خلک چې موږ تاسې ووټونه ورکړي دي، دا رکاوټ جوړ شول. ستا پوره ضلع نن خرابه ده سره د ډویژنه. بیا راځم دې ډسټرکټ کې لاسې پلاله په 40 کاله تی دا خلک ته ووټونه ورکړي دي. تی واستول، قومي اسمبلۍ له هم واستول، صوبایي اسمبلۍ له هم واستول. یو غږ تی په اسمبلۍ کې واورېدی چې یا دا یو تحصیل غواړو، یا یو ضلع غواړو، یا یو ډویژن غواړو، یا یو ډسټرکټ غواړو. واحد عوامي نېشنل پارټۍ وه چې هغې دا قرارداد راوړی چې موږ ضلع مسلم باغ غواړو. اته تر دې پورې چې هغه پروسس شوې ده. برته رکاوټ دغه خلک جوړ شوي دي. دغه خلک دا شی نه غواړي. په چی شی نه غواړي؟ ستا مستقبل روښان نه غواړي. تا پسمانده قوم ساتي. ولې که تا له ضلع راسي، د ضلع سره تحصیلان راځي، د تحصیلانو د ضلعو سره فنډونه راځي، نوکرۍ راځي، تعلیمي فنډونه راځي، د هسپتال فنډونه راځي. دا شی نه غواړي. بل سره وشو کلاسې پلات د کاغذان د رویه چې زموږ آبادي ولاړه، دا 6 لکه آبادي ولاړه. مګر بیا د هغه منتخب خلک کوشش وکړي د خپلې بچۍ د بچاو لپاره چې یاره زما کوم تقسیمېږي، بیا ستاسو دا ووټ نشم ګټلی. تر ذاته پورې، تر یو قبیلې پرستي پورې
دا شی د 3 لکه څخه د 4 لکه سره راوستي په 2 لکه 80,000 یې ودروي. ځان په یو کور کې 10 کسان او چې نفع د 5 کسانو به راځي دا به کم پوزیشن وي. په کار خو دا و چې دا د 6 لکه بجای دا سړي 9 لکه له بیولې وای. نو وجه دا ده چې د دوی بچی خرابېږي. زما او ستا د مستقبل سوچ نه سره زما او ستا مستقبل په دې نه جوړېږي چې شیشه در واخه ډانګه در واخه پلانا در واخه. زما او ستا مستقبل د تعلیم سره مستقبل روښانه کېږي. زموږ د اکشني مؤمنان به څه کوي؟ سکولونه زموږ وران دي. تر نن نه پورې چا پوښتنه نه کړې چې ماسټران دلته د حاضري کوي که نه کوي او د تعلیم څه ته راکوي. زما او ستا مستقبل خو د هسپتالو سره جوړېږي. زما او ستا مستقبل خو د ډیمو سره جوړېږي. زما او ستا مستقبل خو د بجلۍ سره جوړېږي. یو شی نه ستا ځان نو په کار ده چې پر دې باندې موږ سوچ سره وکړو. د عوامي نیشنل پارټي کارکردګي تاسو په خپله کښېږدئ. دا یو مخصوصه نشست و. فل تا وخوړل چا نه وخوړل. که دا درته وایم چې په پارټي کې دننه د شاهینې خور ته دغه مسلې ومویله چې ته دغه لالکۍ وروړې هغه باوجوده نن موږ په خپل اجزان ګرځو. ولې به پر تا ګرځم؟ ولې به د تا ووټ غواړم؟ زما دپاره خو بیا ته غواړې بلکې زما دپاره نه د ځان دپاره بیا غواړې د ځان د مستقبل دپاره بیا غواړې. ته د خپل مستقبل سوچ وکړه چې زما مستقبل به څه شي. زه نن په بجلۍ پورې حیران یم. زه په زمیندارۍ پورې حیران یم. سکول د بچیانو راسه هیر دی. روزګار راسه هیر دی. سهار به مزدورۍ ته محتاج یاست او بلکې محتاج یاست. هر سړی دې دا سوچ وکړي و دغه ډسټرکټ ته په 1000 نوکري راغلي دي. ما دې په ګرد کچملازۍ کې دې 15 کسان ولاړ شي چې موږ ته د نوکري لګېدلي پر کلاس 4 پر چوکیداري خالي پر دا ځای بیا څه د چا نه یې په یاد دې صرف په دغه ورځ په یاد یې چې زنده‌باد ورله وایه د شا له خوا به په پسې په کمبه به ورله ټالېږي چې د ووټ ورځ راله ووټ به خامخا ورکوي. دې صرف د دغه ورځ دپاره په یاد دلته یو عزیز خبره وکړله چې ملک موږ د دا طرفه ښه راځي پلانا ده. دا زما ذمهواري ده. دا به زه خامخا کوم. زموږ دا معامله پېښه شو په لورلایي کې. زه په 302 اف آی آر کې ولم. 302 اف آی آر خلک د کوره نه وځي. په کور کې لا شپه نه کوي په غره کې پټي. وایره پر ما 302 اف آی آر دی. زه د دې عزیز ځان د قریبان دپاره زه لورلایي له ولاړم پر دا روډ ولاړم په پټ هم نه یم تللی په ښکاره ولاړم. بیا بعد زما خپل ځان ماته ویلي چې ته روډ ته مه راځه بس ته د سیټ څه پلانا څه مال نو ونیسي به نو څه ما خو نه لري ارسیکوي خو نو نه ما دا د ځان ذمهواري بلله. که نه پر ما د هېڅ چاک نه جوړېدی نه پر ما شا ګیله کولی سوی. زما بهانه جوړه وه چې یاره زه خو په اف آی آر کې یم نو زه څنګه ولاړ شم. دا به ته یې منله بیا. زه تر هغه پورې په شپه پر دې روډ رایزانس په روزه کې ولاړم چې تر څو پورې دا خبره تر یو ځای رسېدل. بیا راله مسلم باغ له بیا د کمانډنټ ټلیفون پسې رالی چې ته به برته راځې په مسلم باغ کې انشاءالله اوس داسې ځان به دلته هم وي. ما چې ته به نه ځې مال ولي ول تا هلته لږ په تقریر خبرې وکړلې داسې نه په دې باندې در غواړي تا کښېنئ. ځان زما چې په خدای قسم مې چې د 324 یې پار د پسې کاټ شي د چپلاخه په خدای که دا روډ ته ووځي. زه ولاړم د اف سي کمانډنټ په مخ کې په دې ګرد شاوخوا پر راګرځېدلو زه په دمابۍ کې ورته کښېنستم. دا ما د ځان ذمهواري بلله. ما دا قرباني ورکوله که زه نیولی وم ما هېڅ پروا نه پکوله. دا زه د ځان ذمهواري بولم. زموږ د خوا به هر وخت ذمهواري در پوره وي. که تا چیرې زه ایم پی جوړ کړی وای زه ایم ان ای جوړ کړی وای عزیزانو دا به تر کمیشنره تر کمانډنټه دا به په دا کچ ملازۍ کې دلته درته ناست وای چې د بدې ورځ په ورځ سي
بیا ما ته وایه زه ستا د وجې د عاجزۍ د کرامت د زمارۍ په وجه زه دومره کمزوری یم چې زه چاله ورځم ته ماله نن دا رسۍ په لاس راکړه ما خو پرېږده یو عام عزیز ته بس دلته غټ افسران ناست دي چې ورشه نن په کچ ملازۍ کې نن په کاڼ کې نن په هغه باکلزۍ کې دا مسله پېښه ده فورا ځان ورسوه یا به زه اډر کوم یا به زه خواست نه کوم کامه ما د خواست وباسه ته په خپله سوچ وکړه زما لپاره ما سره خواست ښه خوند کوي که حکم ښه خوند کوي نو د حکم نن ورځ راغلی نن دا د حکم رسۍ په لاس راکړه نن په دا خوب مې مه راځه ودې لیدل ګرد شیان دې ولیدل چې نن علما یو علما په بل پسې څه وایي موږ نه پسې ګایېږو پرون په موږ خلک ملامتولو ول دا همیان دي دا څنګه په علما پسې ګایېږي نن هغه علما وګورئ یو عالم په بل عالم پسې څه وایي نن هغه قرآن کتاب یې په کمیشن او په کرپشن کتاب ورته بدل کړی دي د اسلام نوم یې په پیل په ډانګه در باندې تېر کړی دي نن ستا ضمیرونه سوداوي د سره کوي ولې نور لارې خو ورک شولې نن یې پیپونو دا شیان پر در اخیستي دي ستا پیسې په ستا ضمیر اخلي په کم اسلام کې دا شی سوی دی چې د خلک ضمیرونه اخلي خو مشرق به دغه عالمانو وویل چې رشوت اخیستلو والا هم د ژښې دي رشوت ورکولو والا هم د ژښې دي نن خو په سپینه جامه کې دا کار تا شروع کړی دی دا نقصان ته چا ته رسوي دا نقصان نه امان الله ته رسوي نه د عوام ته رسوي دا ډایرکټ اسلام ته پیښوي نن د خپل سیټ د غم د وجه د اسلام لا تصورک دی د اسلام هغه کارونه کوي چې خدای دې نه کوي چې موږ به سهار پر اسلام باندې بس موږ شک چې یاره خدای دې نه کوي دا خبر سره دی دا کار کوي نو دا خو معلومه خبره ده چې شی نسته اسخالي دا ما چې موږ ته خلک خبرې کوي ځکه نو یو بد کار وکړم یو نقصان وکړم ځان ته رسوم زموږ علما کرام چې دي دا که نقصان رسوي دا ډایرکټ اسلام ته رسوي دا خلک دا سپینې جامې سپینې پګړۍ ته په هغه شکل نه ګوري چې دا یو عام سړی دی دا ډایرکټ دی د اسلام نشانه بولي دی د اسلام درس یې بولي نن موږ ډایرکټ هغه ته نقصان نه رسېدلی نو په کار دا دی عزیزان خپله ذمهواري مې انشاءالله د دې که ووټ راکړي که نه کړي خپله ذمهواري به در پوره کوو نه ستا ذمهواري ده څوک در ذمهواري پوره کوی شي په 2018 کې دا کلي پر ما باندې احسان کړی دی ما ته ډېر زبردست ووټ را کړی دی کېدلی شي چې زه تر دا اف آی آر تر 302 دا ګډ ما تر پښو د دغه وجه لاندې کړي چې دا کلي ما سره قرباني کړې ده د عزیزان که چیرې نه وکړې بیا زما هم باندې زه د ورور چې خالي دا د تونج کور ته ناجوړه یم هم په ما حق نه لري چې راووځم مګر یا به دا ځای ته به نه سر درو دا الیکشن به تیر شي نور هم تیر شوي وو دا به هم تیر شي خو زه ته سره مجبوره خلک یم نه ته بیا ما چارې لرې نه زه بیا تا چارې لرم ته په ما ښایسته یې زه په تا ښایسته یم نو تېراسې د شایستګي نوره مضبوط کړو سره چې دې وطن ته نن موږ ګایېږو چې عوامي نېشنل پارټۍ د شاهینې خور په درنګ باندې دلته ترقي شیان راوړي دي دا په مثال په وړو کې د مالګه ده ولې دا یو مخصوص سیټ و مخصوص سیټ دونه فنډ لري نه دونه حیثیت لري تر راسه ته پیشپ یې منشپ د ځان که ته منشتي د ځان که بیا ته د خپل مستقبل ته وګوره نن خو ځان زما دپاره خو دا ستی دپاره خو دا په کار و چې زه په ملازیان کې نه یم ولاړ نه زما دغه ځان تر چین لاندې لګیا وی دغو نه موټرګۍ اړ ولري چې یو چا کور ته رېدلی کم سې کم کې ووټ نه ورکولی دغه اثر خو به درلوده چې واقع دا کام دی په یو چا پسې راوتلی دی او د یو چا غم خوري
نن خلک دا پروپاګنډې کوي یاره ملک ته خپل کام ووټ نه ورکوي ولې زما کام غافله دی زما کام که دا مسلم باغ له وتلی او هر سړي سړی کښېنولی چې ووټ به راکوي نو به هغه دا سوچ چې واقع دا خوا دې ووټ وکوي بلکې ووټ خو نه ووټ ورله غواړي موږ پټ پټ کېږو دوامه ویلی نه سو سټیکر پر موټر لګولی نه سو تصویر پر موټر لګولی نه سو چې سار به پلانی سړی خوابدی سي سار پلانی سړی خوابدی سي په ځان کې جذبه راولي نن زه خپل قوم باندې فخر کوم په کلاس اپلا کې هلته خلک مثالونه ورکوي دا وزه تللم دورې دا د دې کام برکت و خلکو دا ویل په تقریرونو کې دا ویل چې کام دغه کام دی لکه د امان الله کام چې دی چې په 2008 کې کوم ووټ و جعفر مندوخیل ته ورکړي چې نه په ایل خپلو نه په خیل خپلو خو دغه دی چې مولي ادروپ غوندې سړی چې څه ووټ د ده و هغه ووټ یې ده ته ورکوي هلته تر دې پورې چې دلته چوټه ګلستان په مسلم باغ کې و چې د هغه کلي کینډیډیټ و هم ځین وګټئ موږ په دغه شان موږ به د سیالي میدان کوو 40 کاله تاله شی نه رالیم خدای وساتلی دی دې باید بدین خدای وساتي سیالي پکار ده همت پکار دی ما دې په خدای قسم که زه دې دپاره وتلی یم چې زه د باچۍ شوق لرم د خدای قسم درته واخلم داسې درته ولاړ مګر و د سیالۍ حق لرم د سیالۍ قوم جوړول غواړم قوم جوړول غواړم زه چې دا روان یم کور مې پرېښی دی په کلاس اپلا کې په مسافرۍ شپې کوم په لیبن کې مسافرۍ شپې کوم زما دې په خدای قسم که زه دې غم اخیستم چې زما بچیان ماښام شومه دي ماښام ګوله نه لري چې یو څوک نوم لري انشاءالله تعالی هغه خدای مشترک کړی دی که یو څوک عزت لري هغه خدای تعالی مشترک کړی دی که یو څوک ګوله لري هغه الله تعالی مشترک کړی دی چې هېڅ هم نه وکړو دا موږ خاندان هېڅ هم نه وکړو د ملک شاهجان د ملک باز محمد خان نوم مشترک ځای رسولی شي خدای کوي کمی لرو دا کام لرو دا کام لرو ما سره پارټیانو مقصد کړی دی ما سره دغه د اقتدار پارټي د ما سره ناست کړي دي حاجي خانګل اکا د دې ګواه به انشاءالله و ما چې ذاتي طور هر څه راکول مګر ما خبره د کام چې راسه پر کام به سره غږېږو په ذات به نه سره غږېږو چې زه تا ته ټیکې در کوم زه به تا ته داسې وکړم زه به تا ته کوارډینیټي در کړم پلان عمل راسه پر کام به سره غږېږو زه ستا خبره کوم د 2007 څخه چې دلته ما ته چې نظریاتي ما پرېښوده بلکې مقاب چې ما پرېښوی ما سره ډاګري پاټیانې په رابطه کې وې پر دې باندې پر ما باندې ملګري ګواه دي ما په والله بلاکه دا ورته ویلي دي چې زما زوی زما ورور زما د اکا زوی په تحصیلداري راولګوه یا په نوکري راولګوه نو زه ستا ملګری کېږم ته ما ته دا 5 نوکري راکړې زه د ستا ملګری کېږم او زما دې په خدای قسم مې کوم چې خدای دغه ورځ نه راوړي صدا کوون دي په ډېره غټه سودا دې سودا کوی سم نن دا پروپاګنډې دوی پسې را شروع کړي پلاني مولوي صاحب درولي دي 6 کروڑ روپۍ ورکړي مالدارۍ ته ډېر کم لګولی دي چې لږ پیسې زه یو داسې کوم بل ستاره وکړم چې زما د خط قسم وي موږ ته پلار و نیکه د وخته دا وصیت دی چې د مړو سترګو خواړه به نه خورئ د بېغیرتیا خبر به نه کوئ پر هر میدان چې درېږي د سیالۍ سره به درېږي نو زه هغه وصیت په 6 کروڑ نه په 6 اربه په 6 کربه په قرآن کې خراب چې زه به د خاندان سترګې کښته کوم چې سار به نو زه به په مړو سترګو ولاړ یم ولې خو نو څه به خوړلي دي انشاءالله تعالی دا زده کوم چې هغه ټیم هم په دا شانو کې نه رالو چې دلته موږ ملګري نه درلوده پارټۍ مو نه درلوده هم موږ په دغه لالچو کې نه رالو په وجه د دې د خپل د خاندانیت او د کموالي په وجه نو خو الحمدلله قام را سره دی ولس را سره دی پارټۍ را سره ده نن دې بیخي دا خلک دا سوچ نه کوي او انشاءالله تعالی ځان او تاسې یو همت وکړئ د دې واره به که خدای کړي دغسې به تر اوسه د الله په فضل سره چې په ځان یې ولاکه درکوو دوی سره نیولي دي کلاس اپلا سره نیولې ده داسې سره تقسیم ده زموږ هم برخه پکښې خو دوی سره تقسیم دي ته یو همت وکړه ټوس وټ راوباسه عزیزه
زموږ ووټونه کم استعمالېږي بورایي موږ حساب کوي 14,000 ووټه خالي کاڼ متر ځي د 14,000 سوري کاڼ متر ځي استعمالوو یې نه کچ ملازمت نه معلومیږي چې ټوټل څو ووټ دي نیم ووټ هم نه استعمالېږي نیم ووټ هم نه استعمالېږي ولې نه استعمالېږي موږ د ځان ذمهواري نه بولو بس کور ته ناست یو که د زړه راته وویل چې بس هی توره پیاله پر بېله چاته انتظار کوي ای خپل پیتاوي پر بېلې چې ورته پروت دی ورک یې که د مور ووټ هغه د دې پوښتنه هم الله تعالی که موږ واقعي مسلمانان د دې ووټ پوښتنه هم قسم دی چې الله تعالی د تا وکړي دا ووټ ستا مستقبل در بدلوي ستا د روان نسل مستقبل در جوړوي ستا به دغه مستقبلي موږ ګه سره روان نسل ته به دې کام ته چیش پرېږدو دغه مؤمنان چې ناست دي و دې ته موږ چیش پرېږدو آیا پرېږدو چې سهار به دی ځي هلته په غره کې وروره بېلچې وي ګی به تر غره لاندې ګی به وروره ډبره پرېله سوي ګی به تر ګاډۍ لاندې سوي های زموږ مړانه ده چې پرېږدو یې موږ مړانه باید چې دا وکړو چې تعلیم په وکړو یو نوکري پیدا کړي زموږ دغه مړانه ده موږ په دغه ورځ په دې شیانو راسو بس پروا نه کوي ووټ الله مخوا بدې کوي بس ورې کوي پلانۍ مخوا بدې کوي بس ورې کوي دا تر اثر تقسیم ووټ مستقبل بدلوي مستقبل د علاقې وطن مستقبل بدلوي ستا د پاکستان باچي په دغه ووټ بدلېږي د پوره باچي بدلېږي په دغه ووټ باندې ما تایوان پر چیز جوړه کړې ده تربګلوي مې جوړه کړې ده نه به تربګلوي نه به هېڅ پر ما فرق نشته ځکه د ملازیان قوم دپاره د شپې له لیله تللی د شپې پر 12 بجې مرزیو خدای د ظلم ورغلی مې روډې باندې په غره سره ختلو سره کښته کړي مې دلته چې د هر قوم د هر ځای خلک سره غلی ده و دا زموږ ذمهواري ده دا به خامخا کوو نن ستاسو ذمهواري ده څنګه راپره کوئ اغوستی خپل کار کم همت کوئ اغوستی خپل کار په کار دا دی چې راووځو چې چیرې خیش خاله عزیز قریب دغه غږ خو لرئ په دا بازار کې چې ووټ ټاکه ووټ ټاکه دا مسله لري موږ وروره په هېڅ په دې عزیزي او قرابت په پټه نه کېږي نه په غلا کېږي درېږو مخامخ به سره درېږو دا پټ پټانې به نه سره کېږي بس ووټ زه در کوم ما ښکاره کوم ای خاناباد زه خو ستا تر ووټه پورې نه یم زه خو ستا سیالي غواړم سیالي په راوتلو پیدا کېږي سیالي په مړانه په همت پیدا کېږي چې راسې د همت سره وکړو بیا وګوره هغه پوزیشن څه دی ګورو ستاسو د ټولو ځانه کور ودان وخته پروګرامونه هم دي حاجي فیصل خان به هم خبره کوله خو وخت کوتا دی نو انشاءالله تعالی همت به کوو هو تاسو پورته کې سم خامخا به وایو دا زموږ ذمهواري ده که چیرې موږ نه ووایو سپین وینا نه وکړو دا موږ د ځان سره هم غداري کوو د دې قام سره هم غداري کوو او یو دښمني مه کوئ دغه دښمني دغه یو ووټ چپ کړئ زه دې ته مثال ورکوم هم نه توپک غواړي نه جنګ غواړي نه جیل غواړي نه سار مرکې نه مرکې غواړي نه دا بدنیتۍ شته پکې وروره پوه شولې خالي دا قدر وکړي دا ووټ ځین چپ کړي چې د دوی سر خلاص شي چې واقعي بد مو کړي و نن دا د بد را سره وسو دې کلي ته په سپک نظر کتلي وو په سپک نظر یې راته وکتل دا به سهار که زم کامیابه شوم زما به هم دا سوچي که تا ښه نه وکړه ستا به هم دغه انجام یې لکه د دا خلک او که پر بد سربېره موږ خلک ته ووټونه ورکوو بیا به زموږ دغه حیثیت دی زموږ به دغه پوزیشن دی زموږ به دا دغه الله تعالی په کتاب کې ویلي دی وایي څوک چې غلط کار کوي اول یې تر لاس ونیسه که زور لري که لاس نسې نیولی په زړه کې نفرت ځینې وکړه دا ووټ دی دی لکه په زړه کې د چا څه نفرت کوي تر لاس که نسو نیولی دا خو موږ کمزوري خلک یو موږ دا نفرت باید چې ځینې وکړو پوه شئ په زړه کې چې دا ووټ د زړه شی دا ځین چپ کړو نو انشاءالله تعالی د دې واره زه په ډېره غټ دغه درته وایم په ډېر لوی امید چې دا مبارکي به دا کام انشاءالله کې د دې واره